سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه وصل وسلم وبارك ذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة المقربين وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. دا دو سورتونه چې کوم دي دا دواړه یو ځای نازل شوي دي. په اولنی سورت کې چې قل اعوذ برب الفلق دی، د دې آیاتونه چې کوم دي نو 15 دي. ورپسې له سورت چې دا هغه آیاتونه شپږ یو له آیاتونه دي دواړه سورتونه. دی سورتونه ته معوذتین وي او ځان له نومې چې دی معوذتین دی دواړو اجتماعي نوم دی او دی یو ته اول ته سورة الفلق او دویم ته سورة الناس. دا سورتونه چې دي دا اولنې سورت په شمار کې یعنی په ترتیب عثماني کې 113 نمبر دی او نازل شوی دی 16 نمبر. دا دویم سورت په ترتیب عثماني کې 114 نمبر دی او دام نازل شوی دی 20 نمبر. دواړه یو ځای نازل شوی دی خو بس اول کې دا بیا په سیدانو 16 او 20 نزول د دواړو پر خیال ګراشه ور موري سب کم یو د نه را نه منډو کې مګه ما شومان ازادي زلدي دې ستاره وړه ها کوم علماء چې راځي نو دن راځي ختم په منځ. زماورونو دا اولنې صورت چې ده د دې 15 کلمات دي او 3 او یا حروف دي. 15 آیاتونه دي او یو رکوع ده. د دې ربط د ټول قران سره داده چې په تمام قران مجید کې د نبی رسول الله فرایض او فضایل بیانېږي. د نبی رسول الله په ذمہ چې الله پاک کومي ذمہواری غرزولې دي. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. مفسرین لیکي چې جميع ما انزل الیک، کا عقاید دی او کا عبادت دی او کا معاملات دی او کا احکام دی او کا هر څه چي دي. و ان لم تفعل کتا دا ټول و نرسول فما بلغت رسالته. تفسیر روح المانی او تفسیر قرطبی او دو درش تفسیرونه نور لیکي چې د دعوت د بار شرط دار چې دا به د ټول خبري د عقاید او د احکام او د عبادت او د معاملات او د اخلاقیات او د ټولو به که حتی کې بدی کې یو شم پاتې شو دعوت په مات شو. مثال د سې د لکه منځ او منځ کې رکوع فرض ده، سجده فرض ده، قیام به فرض ده، قاعده به فرض ده. په دې کې چې یو رکن یا شرط پاتې شو منځ ونه شو. لہذا د دې لپاره جامع علم پکار دی او دا جامع علم کار دی. د عزتمند ورونو په ټول قران کې د نبی رسول الله فرایض دي او په دې کې په قول سره امر دی چې قل تو وایا نبی رسول الله دا د نبی رسول الله فریضه ده. بلدان چې تفصیل کې بدل ورستو راشي چې په ټول قران کې د ظلمتونو او د شرورونو کاغه عقیدوي دی او کاغه عملی دی او کا افاقی دی او کا انګوسیر دی نه د فنا دعوت د خلق ته چې د لوی
لوی شر په دې کې دوزخ دی، لوی شر په کې جهنم دی، د الله قهر او د الله غضب دی. نو په دې صورت کې د دې نه پناه ده. ټول قرآن دې ته دعوت ورکوي چې شرونو نه ځان بچ کړي. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، او په دې کې پناه ده. دې نږدې صورت سره ربط دار چې الته فریضه په قل هو الله احد الله صمد کې فریضه د روح د چې عقاید حق دي، او په دې کې فریضه د جسد ده چې د مضرات جسمانی ونه لکه سحر یا نور شرونه د دینه د خدای پناه ده. د مخ کې وظیفه د روح ده، په دې کې وظیفه د جسد. په دې مخ کې پناه د رب العزت د مضرات روحانیونه قلبیونه چې عقاید فاسده دي، او په دې کې پناه د الله پاک د مضرات جسمانیونه. دایره بد ده. بسم الله الرحمن الرحیم به د ډیر بعد ډیرو معناګانو پر راضی خدلته دا دوه معنی مشهور دي چې یو استعانت او یو برکت. و استعانت د نوم د الله پاک سره چې عام الرحمت ده په دنیا کې او تام الرحمت ده په آخرت. لستل کوما تفسیر شیخ زاده په بیزاوی لیکلی چې راجح د نحویانو په نزدار چې فعل خاص تر او باسي چې په کم کې ته شروع کې خوراک کې بسم الله اكلوا بسم الله الرحمن الرحیم اكلوا، سکل کې بسم الله الرحمن الرحیم اشربوا، لستل کې بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ. نو په برکت او په استعانت د نوم د الله سره چې عام الرحمت دی په دنیا کې او تام الرحمت دی په آخرت کې زلوستل، دا معنی به نور په دې کې ډېر غټ تحقیق دی چې هغه دی اوس وخت سره لایق نه دی. قل اعوذ برب الفلق، اولو دا دو صورتونه چې دي د دې لغاتو لګه تشریح تاسو ته زما کوم. نور کل زما ترتیب بدلو خو خیر، کل جدید لذیذ نداز البلغ بدل. تشریح د الفاظ باولو کو. قل اوه اے نبی علیہ السلام اعوذ ز پناه غواړم برب الفلق. دا بی جاره او ربی مجرور مضاف فلقی تغه مضاف الیه، مضاف سره مضاف الیه نه مجرور او با جاره، جار سره مجرور نظر په لغو تعلق نشي د اعوذ پورې، اعوذ پورې تعلق نشي. او رب په اصل کې رابیبون دی، اولنې به ساکنه شو، دویمه کې مدغم شو، التقاء ساکنین را الالف اوغه نو رب بنته جو رب. او فلق په اصل لغت کې ویل شي شقتا شلولو ته، لکه عرب وی مفردات القرآن کې لیکلي دي چې عرب وی چې فلقت شیء فلقا، یعنی شققته شقا، ما وشلا ولا شیء پشلولو. نو فلق په اصل کې ویل شي شلولو ته. دا بیا عام دی، کاغه چاودل د سبا دی او راوتل د دې د تیرو د شپې نه دې تم فلق. لکه څنګه چې بده قول الله تعالی کې چې فالق الاصباح، الله را ایستون کې د سبا د شپې د تیرو، د شپې تیری چي او سات تیرو باسي. او کاغه د دانو او د دې بوټو دا سبزیانه څومره شینه چې شینکی د دې را ایستل دي د تخمونو نه. لکه بده قول د الله تعالی کې چې فالق الحب والنوى، الله را ایستون کې د دانو د او د زړو د چون کې دې او تیغی تیر او باسي. او برابر خبره ده کاغه فلق او چاودل د عبودی راوتل د عبودی من الجبال والسحاب، امام راغي سوي د غرونو نه اکثر د چینی او خړونو راوځي، او والسحاب د وريز نوريز وجه الله پاک او به تیر اوري. خو د وريز دا وقتی او بیا د غرونو دا چې کمینه دا دایمي یعنی وخت لري، دا بطيء الزوال، او د وريز دا سريع الزوال. او برابر خبره ده کدا انفلاق د بحر د دریابي د دریابونو چاودل،
لکه بدی قول د الله تعالی رب العزت کې چې الله پاک فرمایي فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. موسی علیہ السلام چې دریا په امسا وانه دا وچاودو نو هر ټوکړه د ششو لکه یو غټ غر داسې چنډې چنډې شو. فكان كل فرق كالطود العظيم، هر حصہ د ششو لکه یو. او برابر خبره ده که دا انفلاق د رحمونو د بچدانو د زنانو د دینه بچی راځي دیر ټولو ته شابه. نو قل اوایا اعوذ زبنا غواړم برب الفلق، په رب د چولو سره، په رب د هغه ذات سره چې دا یو شی چې یو بل ته راوباسي. دا د دې لپاره تشریح شورونو من شر ما خلق، د شر د هغه شی نه چې الله رب العزت پیدا کړی دي. دا شرونه ډیر قسمه دي، یو روحانی دي یو جسمانی دي. روحانی شر چې دی نو دا د عقاید خرابېدل دي او د اعمال خرابېدل. روحانی شر دا دی چې د سړي عقیده خراب شي نو داغه انجام ابدي جهنم دی. الله دې موسی چې کافر هم نشي گمراه شي او مبتدع شي نو مفسرین په دې آیات کې لیکلي چې لا بسین فيها احقابا. په دې کې یو سوال لږه د دې مطلب دا چې دا به کې پیړۍ وخت یې یو څو پیړۍ بیا به راوځي. نو بعضی مفسرین دا جواب کړي چې دا د مبتدعين په حق کې چې مسلمانان خو اهل ابتداع گمراهان. نو احقاب جمع د حقب دا او اقل د جمع ثلاثه دي چې درې پیړۍ به کې اړیم نو اتیا کال یو پیړۍ دا. نو 3 به 80 کې زر ورکه نو 3 صفر صفر او 3 26 نو 240 کال او یو کال 12 میاشتې دا یو میاشت 10 ورځې دا او یو ورځ زر کال. زه 2-3 کروڑه وخت به کې 2-3 کروڑه کال وخت به کې اړای په دوزه. پیرقي دوالو مبتدعين من به کې د کروڑونو کلونه د دنیا په کلونه دي دغه جوړي. اسانه خبره نه ده. اما هغه چې ضرورت د دین نه منکر شوی نه یو د دین نه وتلی نه د اسلام نه اعلی عزتمندو نه یو شر چې دی نو دا شر روحانی دی لکه عقاید فاسده او غلط اعمال. دویم جسمانی شر دی لکه مالی تاوان، بدنی مرزونه، سحر او جادو، د دشمنانو شر او غلبه د دشمنانو، د اسمان شر لکه تندر رالویدل، غلی وریدل، توفان راتلل، د زمکه شر، زلزلې راتلل، عذاب قبر. الله دې موږ ساتي. زما ورونو علماء کرام او طالب العلمانو چې کلم دا صورت لوستي چې قل اعوذ برب الفلق، نه دې ټول شرونو تصور وبګي کوي، نه دې ډېر عظیمه پیدا ده چې یا الله ز پناه واړم پر رب د فلق سره من شر ما خلق، د شر د هغه نه چې الله پیدا کړی دی. خدا ته زما عقیده م خرابې، الله ته زما عمل م خرابې، او الله د قبر د عذاب نه او د آخرت د عذاب نه مې مساتي، او د زمکه او اسمان د بلاګانو نه مې مساتي، د زنکدن د سختۍ نه مې مساتي، د جادوګرو د شر نه مې مساتي، د دشمنانو د ساحرانو د فاسقانو د فرق دوالو د شر نه مې مساتي، د دې ټول معنو د مالی خسارې نه مې مساتي او د جانی خسارې نه مې مساتي. په دې ټول تصور وسکوي او من شر ما خلق. یو قاری صاحب دی یو مولوی صاحب دی مخې ته راوړی یو ځای کې ولځي اور دې صاحب ته ولځي د عزتمندو عرض مې دا کاو چې دا شر د دې شر ډېر اقسام بیا دا شر چې دی یو اختیاري دی لکه یو انسان ولګي یو بل په چاړو وي او بل طبعي دی چې د انسان په اختیار کې نه لکه ور چې سیزل کوي یو بډو باور کوي. دا د دې خصلت دی. نو لنډه خبره دا ده چې من شر ما خلق
د دې ټولو د زهر او شر شو چې زهر وخوري وجدي ایکسپایر د ویانې چې وخوري د وروسته ځکه هغه د اکبر علي زوی ایکسپایر د وخوري د لوی اختر په شپه باندې غریب مړ د لوی اختر په ها وړوکی اختر کو لوی اختر د اختر بورزه مولا جنازه و زلمه له کو زلمه ها نو عرض می دا کاو د دې مولوی صاحب د خوره استاد خوره ها چې د زهر او شر د زهريله د وی شر د مار لړم شر د دشمن شر د ساحر او د جادوګر شر او دارنګ د عذاب قبر شر د زنکدن سخته د اخرت سخته یا الله دې ټول جستا کوم مخلوق د شر دې نه زبانه غواړي من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب دم بدقه اعوذ بوري متعلق دي اعوذ من شر غاسق پنا غواړم د شر د غاسق نه غاسق ویل شي فرا او ابو عبیده دواړه لغوي علما دي امامان دي هغه وی چې غاسق ویل شي الغاسق الليل شپېته اول غسق الظلمه او غسق ویل شي تیریتا یو صيغه اسم فاعل ده او بل صيغه مصدر ده یا اسم مصدر نو غسق ویل شي تیریتا او غاسق ویل شي شپېتا او زجاج وی چې غاسق ویل شي بارد ته یخته او دا د عربو مقوله به نقل کوي ويقال ویل شي چې الماء الغاسق یعنی الماء البارد يخيو نه دې شپې ته ول غاسق وي وې ځکه د شپه د ورځې په نسبت یخي د ورځې څوک بلستان بزان کوي نه بزان کوي او د شپې بلستان بزان کوي د ورځې نورې کنه چې نور د کینې خپل باندې روانه کی سوري ته کېږي بده نه د ورځې په نسبت شپه یخي په وړي کې د ورځې ډیر زیات تودوالی چې څنګه مازیګر لګي ګرمي سړیږي چې ماښام شي خسړه شي چې ماسختن شي بیا شپه یخ شي چې نیمه شپې ته ورسي بیا پسې خیا نشپه د ورځې په نسبت باندې صدا یخ ده د دې د وجه نه دې ته غاسق ویل شي غاسق ویل شي بارد ده دا ډیر ښه تفسیر دی کوم چې زجاج سم کړي او من شر غاسق اذا وقب وقوب وقب صيغه فعل ماضي ده او وقوب ویل شي دخول ده اذا وقب معنی اذا دخل د شر د شپې نه پناه غواړم کله چې دې تیری داخلي شي کله چې دې تیری داخلي شي دا تحقیقی خبري چې دا ما به سلیری ختمونه کې نه دي کړي دا زه هر کال څه تبدیلی به خطر کې کوم څه تبدیلی به کوم او بیا نور معنی مشوي دي د سینې چې نور معنی نه دي شوي بعض ویلي دي چې د غاسق نه مراد سپوږمۍ ده او حدیث دی به د ابو هريره د عائشه رضی الله عنها نه چې نبی رسول الله پناه غوښتله او وی فرمایل چې غاسق سپوږمۍ د اذا وقب کله جدا تورش بل د علي بن زید د مروي دي چې غاسق زهره ستوره د کله جدا پریوزي او بل چې کوم دی د امام زهري نه مروي دي رحمت الله علیهم چې غاسق چې کوم دی نو دا نور دی کله چې پریوزي یا تور شي نه دا مختلف تقریبا نه لس معنی دي شي خدغه زنور کله کوم هغه مې ترک لې من شر غاسق د شر د تیرینه اذا وقب کله جدا تیارو داخله شي او من شر النفاسات یا کله چې نور تور شي کله چې زهره ستوره پریوزي او کله چې سپوږمۍ تور شي یا کله چې شپه تیار شي نه دې د شر نه پناه غواړم دا اوقات په استعاذه سره ولې خاص شو د دې وجه دا ده چې په دې اوقاتو کې چې شپه کله تیار شي ستوري پریوزي سپوږمۍ پریوزي یا سپوږمۍ تور شي نو په دې اوقاتو کې طواعین او توي خاص کر وبایي بیماری نه دا حمله کوي وبایي بیماری نه دا حمله کوي
دا صورتونه چې د بیګانو څوک څه ملي ولولي نو ان شاء الله چې وبای مرض به حمله وي د شپې به فالج حمله ونه کی طاعون مرض به حمله ونه کی کرونا به حمله ونه کی یا دارنګ نوري وبای بیماریاں جدي چې د شپې پرې وځي او دا صورتونه لولي او فضا الله سبحانه چوف کوي او فضا نه راکاږي الله هم د دینه بچ کی دانه پکې کوي فاسقان چې فسق کوي نو ام د شپې په تیار کې د شپې په تیار کې کوي څوک چې پردی په لاله پټي یا پردی ټوپ ته ور لګي یو سړي په ما باندې ګرانه واخر څه کلی و بیا ویل چې مالنډ مې په وکړه کسانو راته ول بیرته په ورزو مالی به خدای ته مې حواله کړې به دې په هغه کال د شول دلې چاوس د الله قدرت ته ګوره چا سه لانجو چرتا نو باغ شول په دلو کې ته خرواره شول څنګه چې د څو ضرورت بلاله سره زما سزا ته خدای واغست غواړي را باندې ګران خرڅ کړو یو جدای نو ویل چې ملنډ را نه په وکړه ها د زما عزت مند ورونه دا مې مثال پیش کو ګیلت نه کومه چې څه شوی دی هغه شوی دی دا به راځي د باج خبره د ټوکې په تور وکما باج کسان خو به پوه شي او باج پوه نه شي هغه یاره د دې ګیلو کله بول سپیکر کې یاد کو چې چا تاسو دې څه پته لري چې څوک یاد هیڅ پته هم دته نشته یو خدای ته علم دی یو ما ته علم دی او یو هغه سړی ته علم دی ها زما عزت مند ورونو مسلمانانو دا مختلف معنی دا وخت زکه خاص شو چې په دې کې وبایب مرزونه حمله کوي فاسقان به کې فسق کوي او جادوګر به کې جادو کوي جادوګر به کې څه کوي جادو په دې وخت کې کوي جادوګر چې دی نه دی د خپل کسان ته چې یو چپا خوب کوو بیا را پاتsa وی اول د شپه کې چې ته جادو کوي هغه اثر نه کوي او وی ځان لذیله وځي چې څوک نه یو خبري به چا سره کوي چې یو چپا خوب وکي بیا را پاتسي او ځان د دې زیله لاړ شي خوشي زیله او بیا جادو کوي نه جادو اثر زیات کوي اعاذنا الله من شر الله دې موږ شر جادوګر نه وساتي ومن شر النفاسات نفاسات جمع د نفاستون او صيغه د مبالغه ده په طریقې د مبالغه سره پوکي وهون کی یا زنانه نفاسات هغه خزي چې ډیر زیات پوکي وي په عقد بغټو کې او یا نفوس ساحرات چې ډیر زیات په طریقې د مبالغه سره پوکي وي په دې غټو کې یو نفس دی یو نفخه ده لکه حدیث شریف کې راځي نبی رسول الله اعوذ بالله من شر الشیطان ونفسه ونفخه ندل دم شرح لیکلي دی مشکات بخاری شرح لیکلي دی چې نفس چې دی نو هغه تویل شي چې دې سلاړي ونه تو کړي او نفخ دي ته چې دې سنري غونې لاړې تو کړي جادوګر اکثر یعنی قاعده کلیه ګور نه ده او اکثر چې دی دم کوي نو دسي دم کوي چې داغه سلاړي د خلینو ونه وځي اسی کف 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 یا شوی دی او دا عام دمګری چې په قران باندې دم کوي نه دی سره دا بهتره طریقه دار چې نری لاړې وسه د خلینو وځي نه نفس دغه ته وي او نفخ دی ته وي ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد في العقد بغټو کې چې دا کله بند جوړي غټه ورکوي چوپ پې کوي لکه څنګه چې نبی رسول الله جادو شو یو د غټي ورکړي و باغ باندې چوپ کړي او په دا وړم د شر د حاسد نه حسد ویل شي طلب زوال نعمت الغير یا تمني زوال نعمت الغير تمني کول ارزو کول د زوال د نعمت د غیر چې خدای دې بل شي نه د نعمت واخ د نعمت دې څه کی وزله کې دې داتېږي چې وڅ دې قبل اصل د نعمت نه محروم شي ندی ته ویل شي حسد دا حرام دی او غیبتا طلب تمني مثل نعمت الغير چې الله دې په شان مال امر راکړي دې په شان علم راکړي دې په شان تقوا راکړي دې په شان اخلاق راکړي د په شان نریو بهادری او سخاوت راکړي د په شان حلال رزق راکړي دا جایز لیکن زوال د نعمت د غیر دا جایز ده